أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کله چې تاسو درېږئ مانځته یعنی اراده د مونځ د ولاړې وکړئ فاغسلوا وجوهکم ووینځئ مخونه خپل وایدیکم لاسونه خپل الى المرافق تاسو ورته څه وایئ موږ ورته څنګل وایو سره د څنګلو وامسحوا برؤوسکم امسحو کوئ په سرونو خپلو وارجلکم او وینځئ خپې خپلې الی الکعبین تر پړکي وایي تاسو ګیټه ها نو دې ځای مسله ده فرائض د وضو پنیر د امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو صرف دا سلور سیزونه فرض دي چې کوم دی آیت کې ذکر دي مخ وینځل لاس وینځل سره د څنګلو سر مسکول او پښې وینځل امام احمد امام مالک او امام شافعی هغه وی نیت کولم فرض دي او داس نیت کول نو کې یو سړی چرته په سویمنګ پول کې یا په نهر کې یا په کوی کې غوپو والا او اراده د او داس نه و نو دغه پنځ باندې دې سره مونږ نه کیږي او پنځ د امام صاحب او داس اتوماتیکلی وشو او داس وشو اتوماتیکلی نو هغه وی نیت پکې فرض دی بیا امام احمد او امام مالک ورپسې بله مسله هغوی وایي چې دا د اودس ټول اعمال به پی در پی کوي کنټینیوسلی یعنی دا څه نه چې لاس دې وینځل خوله دې وینځل مخ دې وینځل بیا پرله پسې هغوی وایي دا هم فرض دي امام شافعی و امام احمد هغه وی ترتیب هم فرض دی ترتیب مین آرڈر نو آرڈر مانا په قرآن کې لومبه مخ ذکر دی لومبه مخ وینځي بیا لاسونه ذکر دی بیا لاسونه وینځي بیا سر مخ ذکر دی بیا سر مخ کې بیا پښې ذکر دی بیا پښې وینځي کدا ترتیب دی ګړبړ کړ دس آرڈر ذکر یعنی پښې لومبه وینځلې بیا د مخ وینځل بیا د سر مسکه او پسې د لاس وینځل نو پنځ د امام مالک او د امام ابو حنیفه خو د شو خو پنځ د دوی نه د شوی ځکه ترتیب ختم شو او امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې مخل دته مخل وای داس ربینګ مشل دام فرض دی نو کاسه وبده تیرې کړې دغه وی او داس نه لشي کبه مخ دې سه وبده تیرې کړې او دې نه مش امام مالک وی او داس نه لشي ځکه وی دا فرض دی بلا مسله چې مخ وینځي نو مخ ستوي نو مخ طولن معنا اوږدوالی شروع کیږي د هغه ځای نه چې کوم ځای نه عموما د سر ویښته راخیږي کوم ځای د سر ویښته راخیږي د زنې تر لاندې پورې دا زنه ده کنه د دې د لاندې څه ده دې پورې او عرضن دا د غوږونو نرمۍ دي لوپ د دې میاس کې
نو گویا داسې دی دی خو ګوره دا مخ نو کدی کې صحیح سوچه پاتې شوه نو بیا اودس نه کېږي. لاسونه نو دا سنگل وینځل ورسره لازم دي. کدا اوچه پاتې شوه بیا اودس نه کېږي. دریم شی دی د سر مسکول. امام مالک صاحب وایي ټول سر مسکول فرض دي. نو دا په نه چې سر مسکې نو دی خو ګوره داسې به لاسونه لاندې کړي نو داسې به کړي چې ټول سر مسه شي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې سیسه د سر مسکول فرض دي. نو که دوه درې وختې داسې په دې خو ګوره داسې ګوتې لنډه کړه او داسې وکړه درې څلور وخته بلکې درې څلور نه زیات لاندې شو مسه شو بس هغه فرض شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا ټول سر مسکول دا تکلیف دی. ټول سر مسکول دا تکلیف دی. موږ ته کړه وای او دا د څلور وخته هغه وای دا جوک ونه ښکاری دا څه شي مسخره ونه ده. نو خو هغه وای چې ټول سر او نه هغه وای چې د څلور وخته بلکې هغه وای څلورم ایسه سر ایٹ لیسٹ سور ایسا څلورم ایسه او دا تایید کړی ده په یو نقلی دلیل او په یو عقلی دلیل. نقلی او عقلی یا قیاسی. عقلی ته قیاسی هم وایي. نقلی دلیل خدا دے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے مغیرہ ابن شعبہ اغوی پیغمبر علیہ السلام او دسو کو نمت اکڑا پا ناسیہ باندے نون الف سواد یا او ہا ناسیہ نا خود ناسیہ ذکر کرے دے خوزگورو چې لغت کې یا د عرب پنځ باندې یا د فزیکل خلقو پنځ د سر سوې شي دي. نو فزیکلی خلقو سر تقسیم کړه د سلوري سوتا. یو دا ګوره دا شی طرف فود یمنا وي ورته فود فا واو دال یا میم نون او یا نو د پاسه په ولا زوره یمنا یعنی شی طرف. بل ته وای فود یسرا چپ طرف ته وای فود یسرا یا سین را او یا د پاسه ولا زبر. او بل دیکھو ګوره دایس قذال قاف ذال الف لام قذال او دا فرنٹ دیکھو ګوره دیتا وی ناسیه. نو اس مغیرہ ابن شعبہ چې ناسیه ذکر وکړو نو معنا دا چې څلورم ایسه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسا کړی و. دا یو مسله. دویمه مسله چې په مانځ کې د پردې په حواله چې د بدن کمیسه پټول لازم دي. د بدن کمیسه پټول فرض دي چې نارینه لپاره هغه دي زنګون نه تر نامه پورې دا فرض دي او د زنانه لپاره ټول بدن سوا د مخ لاسو او د قدمینو نه شونه. نو استداد کمی صرف پټول لازم دي. د شریعت تسلیم شده مسله ده چې کپاغي کې د کومې حصے سلورم حصہ ښکاره شوه په مانځ کې نماز مات شي. لکه اوس دا ګوره سر دی اوس د زنانه لپاره سر پټول خو فرض دي.
نه په مانځ کې کڅلورمه یې سره سر ښکارا شو نو مونږ مات شو. دا څنګه ده؟ دا دې شروع ده نو ورسته شروع ده تر دې ده دا مستقل اندام ده. دا مستقله یو یې سره نو دې درواله دې ده پورې کڅلورمه یې ښکارا شو نو مونږ مات شي. نو پته ولګیدا چې په اعضاءو کې څلورمه یې سیله شریعت اعتبار ورکړی دی یو حکم په حواله، لہذا مسح کې به هم کم از کم په څلورمه یې سي اعتبار دی. دا زمونږ امام دی بیخي ټیکنیکل سره دی. دغه ټول سر د امام احمد هم مذهب دی، ټول سر مسح کول ولې نه کوي کار دا ولې کا ټول سر مسح کول. دا ستاسو دیم کتاب ته کوم دی دا امام احمد رحمت الله علیه اگر کړي امام مالک کوئی ټول سر مسح کول فرض دی، خو هغه وایي د ښځې دپاره نه، ځکه د هغې سر ویښته وایي ډېر دي نه که ټول سر پرې مسح کوې نو هغه به لوندېږي، نو خصوصا په یخ موسم کې تکلیف دی هغې دپاره. نو هغه وایي د زنانه دپاره صرف دغه ناصیه ده څلورمه حصه. امام صاحب بیا وایي چې عجیبه خبره د ښځې سړي فرق ولې راغلی او د پښو باره کې پښې وینځل سره د ګیټو دا خو یو مسله شو. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کله چې تاسو درېږئ مانځه ته یعنې اراده د مانځو کوئ فاغسلوا وجوهکم وینځئ مخونه خپل و ایدیکم لاسونه خپل الی المرافق سره د څنګلو وامسحوا برؤوسکم امسح کوئ سرونه خپل وارجلکم خپې خپلې الی الکعبین تر گیٹوں پورے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا اکتاسوئے جنابت کی فَتْوَهَرُوا نبیا ځان خپاک کئی، خپاک مانا غسلو کئی، ځان خپاک کئی مانا نبیا دال تولی کئی چې جنابت غسل دیکھ درې شیونه فرض دی. نمبر اول خلو وینځل په اودس کې سنت ده او د جنابت غسل کې فرض ده. نمبر دویم پوزه وینځل دا فرض ده. او نمبر دریم ټول بدن وینځل. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اَكَچَرِيَ تَاسُ مَرِضَانَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر باندې او جاء أَحَدٌ مِّنكُمْ یا راغی یو کس د تاسو نه من الغائط د کندې نه. نو غائط وایي کندې ته، نو عموما به عرب د تقاضای حاجت لپاره چېرته تلل؟ کندې ته به تلل، لکه څو خلک سارا ته ځي. او لامستم النساء یا ملامسه مو کړې وه د ښځو فلم تجدوا ماء نو نمو منتلے ماءن اوبو فتیممو سعیدن طیبا تیممو کئی سعیدن طیبا دا پاکیزہ خاورے نو سیو مسئلہ خودل دا شو چه تیمم لکه په وقت د ضرورت چې د اودس قائم مقام دی نو دا رنګه د جنابت د غسل قائم مقام دی چې ضرورت یو اوبني یا په اوبو استعمال باندې بنده قادر ني نو څوک تیمم کوي. نو که ضرورت د غسل او دغه عذر وي ورته
نو بیا به هم څه کوي؟ تیمم به کوي. او د دواړو شیونو لپاره تیمم یو شان دی، یعنی په ګردالود شی باندې یا په ګرد باندې، په ګردالود شی یا په ګرد باندې لاس وهل دي چې نیت وکړو د تیمم دې لپاره چې به اودسي ملوي شي او عبادت کول جایز دا نیت دی. نو سړی داسې لاس ووایي نو یو اول مخ باندې راکاږي او بیا دویم ځل باندې لاس ووایي نو بیا دې څنګه باندې داسې صحیح. اوس دغه د اودس دپاره هم دی، د جنابت دپاره هم دی. جنابت دپاره دا نشته چې بیا ټول بدن خاورې کوي. بله مسله او لامستم النساء، چې ملامسه مو کوي د ښځو. اوس ملامسه د لمس نه ده، لمس وایي ټچ ته، لمس وایي څه ته؟ ټچ ته. امام شافعی رحمت الله علیه د آیت دا لفظ لټرلی اغسته ناغوي چې بدن د بدن د نارینه سیسي بدن د زنانه ټچ کړ، بدن د زنانه ټچ کړ بغیر د یو کپڑے نه پمینس کې، یعنی داس نه چې داسې کپڑے سره نه، یعنی داس د بدن کلاو حصہ د بدن کلاوي سره ټچ شو په اراده یا بے اراده، په اراده یا بے اراده ناغوي او داس مات شو او دې او ایسا کہ اللہ ویلی علامستم النساء او دس مات. امام مالک رحمت اللہ علیہ و امام احمد اغی دوار وی چی آگے ٹچ سر او دس ماتیگی چی کم ٹچ پا شہوت او پا لذت شو پسو شو پشاوت شو امام احمد پشاوت او پلزت یعنی مزیم درکا نو دې سره او دس مات شو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې په ټچ کولو د زنانه د بدن او دس نه ماتېږي، ځکه چې د اودس د ماتېدو دپاره بنیادي شی راوتل د نجاست او د پلیتۍ د بدن نه، یعنی جنرال پرنسپل سره د بدن نه چې نجاست راوځي نو هغې سره اودس ماتېږي. نو ټچ سره خو نجاست نه دی راوتی. ها البته که ټچ خو شو د لذت د وجې څه نجاست راووته بیا خو د نجاست د وجې مات کړي، ټچ د وجې نه هغه اودس نه وجې مات د نجاست د وجې. اوس هر چې دا لفظ دې دی ځای او لامستم النساء چې مونږ دا لمس نه دی، لمس وایي ټچ ته، نو آیا ملامسه هم ټچ ته وایي؟ بیا خو به الله تعالی ویلي او لمستم النساء، لامستم به نو ویلې دې لام باندې به دوره ولاړ زبر نو، دې باندې به صرف زبر او لمستم النساء او لامستم النساء بنو. صحیح شو؟ نو امام رحمت الله علیه فرمایي چې پته ولګېده چې د لمستم په ځای الله لامستم وي نو بیا یې څه بله معنا مراد ده، بیا څه مراد او هغه بله معنا عبدالله ابن عباس صاحب وایي چې والملامسه هو المباشره، چې ملامسه معنا سیکسوال انټرکورس یا مباشرت فاحش. مباشرت فاحش معنا چې د بدن خاص ځایونه یو بل سره ولګي، د بدن خاص ځایونه ناغي سره اودس ماتېږي. او هر چې نفس مسه کېدل د بدن د ښځې دي نو دې سره نه ماتېږي. وجه
درې احادیث کی امام بخاری روایت کړي. نمبر اول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چې د شپې تیاره وه، پیغمبر علیه السلام یې بستر باندې نه موند، یعنی حضور علیه السلام بستر باندې نه و، او دا هغه زمانه وه چې د پیغمبر علیه السلام د قتل منصوبې تیارې دي، بهر نه به خلک راتلل وبنیولی شو، او چې کله به انویسټیګیشن یا انټروګیټ شو هغوی نه به او دې دپاره راغلي وو چې پیغمبر علیه السلام اسیسینیټ کړو. نو بهر به د کور نه چاپېره به صحابه پاره ورکوله، څه به یې کوله؟ پاره به ورکوله، چوکیداري به یې کوله، پیره وایي. او دنه حضرت عائشہ یا نور امهات المؤمنین هغه به هم ډېر سنسټیو دی، باب ډېر الرټ وي. نو د شپې پیغمبر علیه السلام مې بستر باندې نه موند، نو فکر را سره پیدا شو، نو رڼا نه وه، نو داسې موږ ته لاس تپول وایو، لاس مې تپول په ځمکه چې چېرته شته که نه دی، نو چې لاس مې تپول فوجدتو ساجدا، نو لاس مې د هغه قدمینو مبارکو سره ولګېدل، او حضور علیه السلام په سجده و، حضور علیه السلام مونځ کو په سجده و. نو اوس پته ولګېده چې د ښځې او د نارینه بدن ټچ شه که ټچ نه شه؟ ټچ شه. او پیغمبر علیه السلام ورته دا ونه ویل چې اف عایشې اودس مې مات شه. ولې؟ ځکه چې د ښځې او د سړي بدن ولګېده، نو پته ولګېده چې دې ټچ کېدو سره اودس نه ماتېږي. دویم حدیث دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها چې زه ودوم، پیغمبر علیه السلام مونځ کو، او زما خپې د پیغمبر علیه السلام د سجدې ځای کې وي چې کوم ځای یو سپوز ټو میک سجده. نو حضور علیه السلام خو به ډېر اوږد قرات کو، د شپې مونځ به ډېر تلاوت به کو، نو چې کله سجدې ته راغی نو زما فکانه یغمزني داسې بیا زه پنچ کړم، څه یې کړم؟ پنچ به کړم، نو ما به قدمونه د سراغون په فوړ به مې کړه. حضور علیه الصلاة والسلام به سجده ولګوله، نو چې بیا بل رکعت ته پاندې بیا به هغه ډېر ساعت تلاوت کو، نو ما له بیا خوب راغی، نو ما به بیا نو پیغمبر علیه السلام چې بیا راغی سجدې ته، نو بیا به یې زه پنچ کړم. نو اوس دغه وګوره بدن ټچ کوي او اودس نه ماتېږي، نو که دې سره اودس ماتېدی پیغمبر علیه السلام به دا پنچ کول ولې کول. دریم حدیث دا خو جواب شي امام شافعي ته، دا جواب شي ته امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ته، او دا اوس دریم حدیث دا جواب دی امام بخاری ته، دا امام مالک ته، دا جواب دی امام مالک او امام احمد ته. هغه وایي چې هغه ټچ چې په شهوت او په لذت شي، هغه ټچ چې په شهوت او په لذت شي هغې سره اودس ماتېږي. امام بخاری حدیث نقل کړی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به بعض اوقات خپل بیبي ښکل کړه، نو خپل نوم خو نه دی غوښته چې ځکه د حیا خلاف وي، یعنی بعضې بیبي به ښکل کړه. نو اوس یو دا چې لور پلار ښکلی یا پلار لور ښکل کی یا رور خور ښکل کی یا زوی مور ښکل کی، هغې که شهوت او لذت نه وي، هغې که محبت وي یا صحیح احترام وي، یا احترام وي یا محبت وي. خو چې سړی ښځه ښکلی نو دې کې شهوت او لذت وي، دې کې څه وي؟ شهوت او لذت وي. نو اوس پته ولګېده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښځه ښکلوله په شهوت او په لذت یې ښکلوله. ثم یخرج ویصلي ولم یتوضا، بیا پیغمبر علیه السلام د کور راووته، امامت به وکړو، حضور علیه الصلاۃ والسلام به کله اودس نه تازه کړو. نو پته ولګېده چې ایون که په شهوت باندې بدن ټچ شي، خو چې د بدن نه نجاست نه راوته، نو دې سره اودس نه ماتېږي. دا زمونږ د امام څه دی نو ځکه چې سنس کوي کنه، یعنی دا نه چې خلاف سنس دي، سنسبل دي سره ټوله. او لامستم النساء، آیا دا چې ملامسه مو کړې د نساء یا د بیبیانو، سنس ته ټول نه لوی دا دی چې او لامستم النساء لفظ راغلی لمستک ته وایي. اوس ته اعتراض پې کولی شي او وایي دا قرآن نه لفظ وباسو، او بله خبره چې اوس امام صاحب دوره تحقیق کوي پکې
چې دا لمس په ځای باندې لا مسح وي نو دا بل دې بل معنا مراد دي نه ماتي دا ورسره راځي او لامستم النساء فلم تجدوا ماء زکه وایي چې هغه پلیتای سره او دس ماتيږي چې کومه پلیتی د بدن د دوو لارو نه راوځي څه راوځي دوه خاص لارې چې غینه پلیتی راوځي نو کاغینه پلیتی راوځي نو دس ماتيږي د بدن د بل نه پلیتی راوځي هغه وینه پلیته خو ضرور ده خو اوس کدا د وړو بولو په لار راوته یا د لوی بولو په لار راوته به خو سره دس مات ده خو کړه دین علاوه د بدن د بل ځای راوته نو بس هغه ځای پلیت شو هغه به صفا کې سبو کې هغه ځای پلیت شو هغه به صفا کې نور او دس ور سم نه مات شي صحیح شو او لامستم النساء فلم تجدوا ماء بیا تاسو نه منجوب فتیمموا صعیدا طیبا او دا وجه چې کقه څه تاسو کوي کقه سړیو ک په ډکه خپل باندې نو د امام ابو حنیفه او د امام احمد رحمت الله علیه په نسبت او دست مات شو سوچ څنګه راشه پلیت دی ان مدینه چې راوته څه شي پاک ته پلیت دی پلیت دی نو پلیتی دا او راوته نو دست ور سره مات شو امام مالک او امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي نه پلیتی خدا خو په دوه لارو نه ہوتی پلیتی دا خو په دوه خاص لارو نه ہوتی امام شافعی امام مالک څنګه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تيمم کوي د تیمم لغوي معنا د قصد کول څه شي قصد انټنشن ها نه ما وستان سره دا داس تعلق نشته البته که وستان د خرول او وینه سره راوته نو هغه سره هم حدیث ته چې هغه ولې په قیبانه او داس نماتي امام شافعي او امام مالک سره ذکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انه قا ولم يتوضا اور عائشہ فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیوک او داس تازه نک پیغمبر علیہ السلام قیوک او داس تازه نک صحیح امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تبل حدیث راوی انس چې من قا او رعفا فليتوضا من قا او رعفا فليتوضا چا چې قیوک یا په پوزه وینه رااله چا قیوک یا پوزه باندې وینه رااله نو دې او داس وکي وزوالو حدیث یو بل سره کنټرډکشن پیدا شي چې یو حدیث خدای له چې چا قیوک نه دې او داس وکي صحیح التبل حدیث پیغمبر اسلام قیوک او داس نوک امام صلی الله علیه فرمایي چې اس کنټرډکشن نشته قید دو قسمه ده یو هغه چې په ډکه خلی یو هغه چې معمولی شی راشي هغه نو شی راشي نام چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې څه هغه نو شی راغله دی وجه ودس نو کړي کوم چې حکم دی حضرت انس والا روایت هغه چې په ډکه خلی باندې ځکه چې هغه کوم لګونی وي هغه اکثر د مدینه نه هغه د سینې نه یا د حلق نه یا د خوراک نه لنی د خوراک نه نو زه پر د خوراک د نه تعلق نه داله پلیت شوی نه پلیت کوم ځای شي چې معده ته ورسې چې په ډکه خله شوی نو دوه شی په ناده کې نو پروت اجرته معده کې یا دا سره حکیمو که ډاکټرو که انجینیرو که څه شي تاسو ها یا هر بلاوا هر ینه دا اوس د میاشتې د لیدلې دا د میاشتې لیدو باندې روزه کول یا اختر کول صحیح نو د امام رحمت الله علیه مذهب دی چې اهل مغرب د اهل مشرق په لیدو او اهل مشرق د اهل مغرب په لیدو باندې روزه اختر نشي کولای صحیح دته وی بلاد بعیده ما far distance یا far different area څه شي far distant area نو far distant area دا غواړي چې تاسو کې د distance په سورې څنګه distance د پاکستان او د افغانستان څخه کنيشته اوس د افغانستان په لیدو باندې پاکستان کولای شي کنه موږ به کولای شي د پاکستان په لیدو افغانستان کولای شي کنه نشي کولای او کولای شي امام صلی الله علیه دومره بهترین کرایټیرین ورک و هغه ملک څه شي هغه ملک چې بل ملک سره په شپه کې شراکت وي بل ملک سره د شپې په اوقاتو کې شراکت وي
نو که په دغه دوه ملکونو کې مشرقي ملک سپوږمۍ لیدلی، کوم ملک؟ مشرقي ملک سپوږمۍ لیدلی، نو داغه نه مغرب ته کوم ملک دی هغه په باندې اختر او روزه کول شي، هغه په اساس ځکه چې د شپه کې شراکت شته. خو چې کوم ځای دستس دوري چې د شپې او د ورځې فرق شي. زګوره دا هغه زمانہ و چې امام رحمت الله علیه هغه زمانہ کې دومره استرانومي ویلې و، صحیح ویلې و، دومره استرانومي ویلې و، صحیح. بیا اوس د میاشتې د کتو په حواله چې کسان رااله دو څلور او هغه وایي چې مونږ میاشت لیدلې ده، امام رحمت الله علیه فرمایي ټیک ده، متقیان هم وي، نیکان به وي، مزګزار به وي، خو به شهادت اخلو. ناغوی قرائنو ته بګورو، څه ته بګورو؟ قرائنو ته. اوس که څوک په 28مه د میاشتې باندې راځي چې ما سپوږمۍ لیدلې، په 28مه باندې په څو باندې نو د 28 ورځې خو دغه نه میاشت نه، صحیح. نو پته ولګېده چې قرینه دا وایي چې دا دروغ دي، یعنې دوی ته غلطفهمي شوې ده، دوی څه شوې ده؟ غلطفهمي. نو هغه د اسټرانومي بنیاد باندې هغه زمانه کې خبره وکړه چې د سپوږمۍ د کتو دپاره کم از کم شرط دا دی چې د دې عمر د 1400 غنټو نه زیات شي، د دې عمر یې څومره د 1400 ساعتو نه زیات شي. او نمبر 2 دا د ماښام وخت کې د نور نه کم از کم 10 درجې مشرق ته پاتې، 10 درجې مشرق ته درستی. نو که دا جانب مشرق ته د نور نه 10 درجې لري او عمر د 1400 غنټو نه زیاتی، نو ویزیبیلیټي پاسبل ده، ویزیبیلیټي پاسبل ده. خو که یا ایج کم وي یا ډیګری کم وي نو بیا نشي لیدلی، یا ایج کم وي یا ډیګری کم وي. که ایج کم وي نو دا دومره تین ده چې نشي لیدلی، که ایج کم وي نو دا دومره تین ده چې نشي لیدلی، صحیح شو. او که ډیګری کم وي صحیح، نو د نور د لایټ د وجه د دې ویزیبیلیټي نه کیږي. دا ګوره هغه زمانه کې هغه اسپانوي ویلو که څنګه حساب نه زاو تعالی تر اوسه په اسپانوي نه پوهیږي. امام رحمت الله علیه نن سوال 1500 کال وړاندې په اسپانوي ویل دا ډېر بلا سره و. زما په دې سړي ډېر په خاطر ده. فلم تجدوا ما أنم الدتاسوب فتيمموا تيمموا كي سعيدا دخاور طيبا پاکزا. نو اس کما خاور باندې تیمم کیږي نو دا تولید. شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د سعید معنا ده پاکه خاوره، د سعید معنا ده پاکه خاوره، او د طیب معنا ده زرغونون کې خاوره. څنګه زرغونون کې معنا ها یا اشنا گیا پکې تاسو هم زرغونون ته وایي. امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه دا زرغونول پکې شرط نه دی، بس صرف پکې پاکواله شرط دی، خو مکمل پاکواله. څه شي؟ مکمل پاکواله. اوس بیا دې یو مسله ده چې ځمکه پلیته شي، مثلا په موتیازې وشي، څه په وشي؟ موتیازې په وشي، پلیتې په پرېوته، نو ځمکه خو څوکین دي نه، خو چې وچه شي ایواپوریشن نو بس اصلي پاکه شي، صحیح شو. خو که کومه ځمکه باندې موتیازې شوي دا ولیکه او د وینځلو نه بغیر هغه وچه شوه، مثلا د وینځلو نه بغیر هغه وچه شوه، نو د مانځلو لپاره خو قابله ده، مونځ پې کېږي خو تیمم پې نه کېږي، مونځ پې کېږي په هغه ځمکه باندې خو تیمم پې نو کېږي، ځکه د تیمم دپاره الله تعالی دوه لفظ ویلي سعیدا طیبا. نو سعید معنی پاکه خاوره، طیبا معنی ښه پاکه. سعیدا معنی پاکه خاوره او طیبا معنی ښه پاکه. نو هغه ځمکې متعلق چې کومه باندې پلیتي پرېوتې او وچه شوه هغې متعلق صرف مونږ دا ویلي چې پاکه ده، دا نه شو ویلي چې ښه پاکه ده. ښه پاکه خو نه ده، څه ده؟ بس پاکه ده، مونځ پې کېږي تیمم پې نه کېږي. بیا دلته بله مسله ولیکه چې هر هغه شی چې د جنس د ځمکې څخه وي نو په هغې تیمم جایز دی. نو په خاوره باندې، په لوټه باندې، په ګټه باندې، دا د جنس د ځمکې څخه دي، دا څخه دي د جنس د ځمکې څخه دي. خوار چې د ځمکې نه راوتې آهن دی، څه شی؟ آهن دی،
یا گولد دی یا سلور دی، نو دا ځمکې جنس نه دی، دا ځان له مستقل شی دی. په هغې باندې تیمم نه کېږي. که ګرد پې نه نو جایز دی پرې. ډبره خو د ځمکې حصه ده، ډبره د ځمکې حصه ده، خو لږه سخته ده. اور چې ګولډ او سلور دی د ځمکې حصه نه ده، او ځمکه کې دننه ایکسټرا شی پروت دی، فارن باډي ده، نو هغې باندې ډس پکار دی. په ډبره باندې نه، په ګولډ او سلور باندې ډس پکار دی، یا کپړه باندې چې کې نو هغې باندې ډس پکار دی. باقي هر شی لرګی چې دی دغسې لرګی نو هغې باندې هم تیمم جایز دی که نه، که ډس پې پروت وي، ځکه دا د ځمکې جنس خو نه دی. صحیح دې باندې چې ګرد وي نو هغه د ځمکې جنس دی، هر چې ډبره ده دا په خپله ځمکې جنس دی، هغې باندې ضرورت نشته چې ګرد دې پې پروت وي. فامسحوا بوجوهکم مسکی تاسو مخونه خپل و ایدیکم لاسونه خپل منه د دې نه. مسلمان صلی الله علیه فرمایي چې ګوره فرض په اودس کې صرف څلور دي، ځکه چې آیت کې څو ذکر دي څلور. یوه دویمه ده چې د تیمم کې وګورئ دا بل سپورټ دی چې فرض صرف څلور دي، ځکه تیمم کې الله تعالی دو څیزه ډراپ کړل او دوی پرېښودل، دو څیزونه ډراپ کړل او داسې څو څیزونه وینځل یا ټچ کول لازم څلور، نو دوی دلته ډراپ کړل او دوی پرېښودل. نو وی چې مخ مسح کوي، څه کوي؟ مخ مسح کوي، نو مخ سره قریب چې کومه حصه ده سر، نو بس هغه د مخ د وجې پاک شو، د هغې ټچ کولو ضرورت نشته. حالانکې په اودس کې وایي ته ټچ کوې، په اودس کې ته ټچ کوې یوه خبره. نو اوس که سړی وایي چې او تیمم کې نو ګرد والا لاس په مخ مو او په لاس په سر، نو په سر باندې دا ګردالود لاس وال دا خو ښه نه ښکاري، نو بس هلته الله تعالی هغه ډراپ کړو چې دا مخ والا حصه بس دا ور دپاره کافي شوه. دا یوه. دویم وایي لاسونه مې وکړل مزدې ته کومه نږدې حصه چې ده پښې هغه د دې وجې پاکه شي یوه، او دویمه ده چې قرینه موجود ده چې پښې خو همیشه سړی په ځمکه باندې ګرځي نه، نو په عمومي احوالو کې هغې باندې ګرد پروت وي یا ګرد سره نږدې وي. نه نه یو خو دا دی چې سړي استنجا کړي، استنجا ته ضرورت نشته او داسې مات شوی دی. صحیح شو؟ جائز. فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه ما یرید الله، نغواړي الله تعالی لیجعل علیکم من حرج چې واچي تاسو باندې ایکسټرا تکلیف ولا کې یریدو، لیکن الله تعالی غواړي یو طاهرکم چې پاک تاسو وليتم نعمته علیکم، اتمام د نعمت په کې تاسو باندې، اتمام د نعمت چې آسان حکمونه درته درکړي، لعلکم تشکرون، دې د پاره تاسو شاکران جوړ شئ. وذکروا نعمت الله، یاد کړئ نعمت د الله تاسو باندې، ومیثاقه الذی او وعده د الله آغا واثقکم به چې الله تعالی هغې باندې تاسو مضبوط کړی یعنې په خیر راوستې وه. وایس قلتم چې کله تاسو وې سمعنا واورېدل مونږه واطعنا او اوبې کوو مونږه، واتقوا الله او یریږئ الله نه، ان الله علیم بذات الصدور، تحقیق سره الله تعالی عالم دی په رازونو د سینو باندې. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآله وصحبه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زمنا ما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وسنة تلاوته آناء الليل وآناء النهار. الله كان حافظ.